الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب تخلیل اللحیه دی باب کې درې خبرو ته خیال کوئ. اول تخلیل اللحیه دا مرکب اضافي دی، تخلیل مضاف ته لحیه ته. مرکب اضافي د دوو جزونو نه جوړي، د مضاف او مضاف الیه نه، او معرفت د مرکب موقوفی تر معرفت د اجزاو پورې. تخلیل څه ته وایي او لحیه څه ته وایي. دویم خبره په د عبارت او سند باندې بحث او د حدیث و سندي حیثیت چې دا حدیث په باب د تخلیل لحیه کې ذکر دی دا ضعیف دی او قوي دی او د کمې درجې دی. درېمه مسله او درېم بحث موضوع د دې باب حکم د مسلې د تخلیل لحیه. تخلیل د لحیه څنګه دی؟ حکم یې څه دی؟ اول باس د تخلیل اللحیه تشریح. خو د دې نه مخکې یو خبرې ته خیال کوئ چې امام ترمذي رحمه الله دا بابونه په دې خصوصي ترتیب سره ولې کېښودل. دې کې څه نکته ده؟ اول غسل یدین ذکر که. تاسو په پوهیږئ چې څوک د خوب نه راویښ شي فلا یغمسن یده حتی یغسلها ثلاثا، بیا یې مزمزه او استنشاق د پوزې او د خولې وینځل او بیا یې ورپسې د مخ وینځل، ځکه تخلیل لحیه خو مخ وینځلو نه وروسته کېږي که نه. دا خاص ترتیب یې ولې کېښوده؟ دې کې څه غرض دی؟ دې کې غرض دا دی چې د انسان په ټولو اعضاو کې اشرف الاعضا دا مخ دی. خیال بکې چې مخ له غلطي اوبه وانه چې ګنده اوبه صفا اوبه واچي. صفایي به په څه معلومه؟ اول به لاس وینځي، د اوبو رنګ به درته معلوم شي چې رنګ یې څنګه دی. بیا به خولې ته واچې مزمزه، خوند به معلوم کې چې خوند دی، بې خونده اوبه چېرته مخ له وانه چي. بیا به بوی معلوم کې، پوزې له به واچې بوی به معلوم شي چې بوی څنګه دی، ښه بوی کوي که خراب، چې رنګ هم صحیح و، خوند هم صحیح و، بوی هم صحیح و. نو بابو تخلیل اللحیه، بابا ما جا پې تخلیل. بیا به مخ وینځي او ګیرې خلال به کوي. دا خاص ترتیب زکو. صحیح شو؟ تخلیل څه ته وایي؟ تشریح د مرکب. تخلیل جعل الشی فی خلال الشی، یو شی د بل شي په منځ کې ورکول دې ته تخلیل وایي. دا ګوتې داسې ګیرې په منځ کې ورکول یا داسې دې ته تخلیل. طریقه یې صحیح داسې داسې دې ته تخلیل وایي. جعل الشی فی خلال الشی. لحیه څه ته وایي؟ اصل کې لوحا لحیین جامو ته وایي. من یضمن لی ما بین لحییه و ما بین رجلی اضمن له الجنه. چې څوک ماته د جامو د منځ د ژبې او د شرمګاه ذمواري راکړي زه به د جنت ځینې. لحیین جامو ته وایي. اصل کلام عربي کې لحیه جامې ته وایي، لحیین جامو ته وایي. صحیح شو؟ دا لغوي معنا ده. خو په اصطلاح کې لحیه څه ته وایي؟ هغه ویښتانو ته وایي چې په جامه راشنه شوي. مجازن د قبیلې د ذکر د محل نه مراد ترېنه حال. ذکر د محل دی چې لحیین، او مراد ترېنه حال. هغه ویښته چې په جامه راشنه شوي دي، په زنه راشنه شوي دي، دې ته څه وایي؟ او په مخ راشنه شوي دي، دې ته لحیه. هلکه په مخ چې کوم ویښته یي هغه په لحیه کې نه دي شامل. دا خلک اخیستی شي. هلکه دا خلک خو ډېر به ښکته کېږي نه، دې جامې له به نه ځي. دې جامې دا مخ دی. خدین اننګو نه ښکته کېدی شي
بنات محتممین هم کتلی دی هغه ډېر ښکته لاړ شي داسې نری لارې جوړه کړي داسې صحیح دیم دا د ما ته وګورئ دا د مرۍ ویښته چې دي دا لحیه کې نه دی داخل دا سړی کلولی شي دلته ویښته یي دلته دا په ګیره کې نه دي شامل دا سړی اخیستی شي تاسې په خبره باندې پوهېږئ که پې پوهېږئ بیا لحیه په څلور قسمه ده اول لحیه په دوه قسمه ده کسه او غیر کسه کسه ګڼې ته وایي چې مخ ته نه ښکاري او غیر کسه هغه چې مخ ته ښکارېږي ډېره ګڼه نه وي بیا هره یوه په دوه قسمه ده کسه مسترسله او کسه غیر مسترسله کسه مسترسله چې ګڼه هم او لاندې راځوړنده هم بل کسه غیر مسترسله ده څه چې ګڼه یي خو نښتي غیر کسم په دوه قسمه ده نری ګیره ده ګڼه نه ده خو مسترسله ده ځوړنده ده نري تارونه یې ځوړند دي او دویمه غیر کسه غیر مسترسله کسم نه ده او مسترسلم نه ده لږ یو څو ویښته دلته دی یو څو ویښته چې غیر کسه او غیر مسترسله د هغه ټول مخ وینځل ضروري دي او که کسه مسترسله نه دایره د مخ وینځل فرض دي د ګیرې وینځل فرض نه دي صحیح شه شرع وقایه زمونږ د فقه کتاب دی هغه کې راغلي چې د ګیرې څلورمه حصه وینځل فرض دي دا صحیح نه ده حدیثو خلاف د ګیرې وینځل فرض نه دي د ګیرې خلال فرض دی د مخ د دې دایرې وینځل فرض دي د دې دایرې کسه کې خو مبالغه به کوي او غیر کسه کې چې کوم دی هغې کې خو اوبه رسېږي څه تکلیف نشته تاسې دې خبره باندې پوهېږئ لکه که پې پوهېږئ ګیره چې د دې دغه نه دی زیاته یې ما ته وګورئ دا اخیستی شي ګورئ دا وزه اخیستی شي موټي نه خو موټی به د کم ځای نه شروع کوي د زنې نه لاندې زنه به پکې نه نیسي زنه به پکې نه نیسي د زنې نه لاندې ما ته ګورئ که نه دا سړی اخیستی شي دلته به هم داسې کې دلته چې د دې ځای نه وځي دې طرف کې بعضې خلکو داسې دلته وځي تاسې پې پوه شئ د ټولو طرفونو نه اخیستی شي په قدر د قبضې باندې ګیره واجب ده او د قبضې نه کمول حرام دي چې څوک یې کموي تاسې په خبره پوهېږئ که پې پوه نه شئ دا مې درته لحیه کې خبرې وکړې څه کې لحیه کې دویمه خبره راځئ د حدیثو ته بي قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عبد الكريم بن ابي المخارق ابي اميه عن حسان بن بلال قال رأيت عمار بن ياسر توزع عمار بن ياسر او دس کاو عمار بن ياسر مبارک صحابي دی او دین د پاره ډېر تکالیف دغه کړی دي او د اول د مور اول شهید ده په اسلام کې سمیه او یاسر اول شهید ده په اسلام کې اول په اسلام کې چې کومه مقدس او پاک وینه توی شوې دغه د یاسر د خاندان ده کافرو به دوی ته ډېر تکلیفونه رسول رسول الله صلی الله علیه وسلم به پې تېرېده او ورته ویلې به اصبروا یا اهل یاسر فإن موعدکم الجنه د یاسر خاندانه صبر کوئ تاسو سره د جنت وعده ده عمار ابن یاسر د داسې خاندان سړی دی جومات جوړېده مسجد نبوي خلکو به یوه خښته او دوه دغه کړی وي دته دا چا درې څلور په لاس کې ایښي او کوک را روانو نبي علیه السلام ته ویښتانو نه ګردونه سنډل خاورې او ځان لې رانږدې کړ ورته بؤس ابن سمیه تقتلک فیة باغیه افسوس د سمیه زویه باغی ډله به دې شهید کوي او نبی علیه السلام فرمایلی دي چې عمار ابن یاسر د سر نه تر خپو پورې د ایمان نه ډک دی بیا د علي رضی الله عنه د معاویه رضی الله عنه چې اختلاف و دی د علي رضی الله عنه په طرف کې و او غشی راغی د حضرت معاویه رضی الله عنه د طرف نه کسانو نه او دی پکې شهید صحیح شو نو د توزع او دس کاو په خلل لحیته ګیرې خلال کاو فقیل له چا ورته ویلې او قال
یا حسان ابن بلال وی چې ما دی وی په قلت له ما ورته ویلې اتخلل لحیتک ته ګیره خلال کې قال وما ان یعنی دا سنبه کار دی وکړه قال حمار ابن یاسر وی وما یمنع سشه ما من کوي چې زب ګیره نه خلال کوم ولقد رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم يخلل لحیته رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدل دی يخلل لحیته چې ګیره به خلال کوله دا حدیث ضعیف دی ولی یو خو عبدالکریم ابن ابی المخارق ضعیف دی دیم داره چې د سما د حسان ابن بلال نه ثابت نه ده نو منقطع هم دی او دا دیم روایت هم ضعیف دی وای ورپسې حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سعید ابن ابي عروبان قتاده عن حسان بن بلال عمار عن النبي صلی الله علیه وسلم مثله دام ضعیف دی وجه د ذو پیدا چې دې کې قتاده روایت کوي د حسان نه د قتاده سمام د حسان نه د ثابت د منقطع دی دا دواړه حدیث ضعیف دي په الباب عن عائشه و ام سلمہ و انس و ابن ابي اوفا و ابي ايوب د عائشه حدیث مسند احمد کې دی او د ام سلمہ حدیث طبرانی معجم کبیر کې ذکر کړی دی او د انس رضی الله عنه حدیث ابو داود کې دی او د ابن ابي اوفا حدیث طبرانی معجم کبیر کې ذکر کړی او د ابو ایوب حدیث د ابن ماجه او مسند احمد کې دی امام ترمذی دی حدیث ته ضعیف وای قال ابو عيسى سمعت اسحاق بن منصور يقول سمعت احمد بن حنبل قال احمد ابن حنبل نم اوریدلی دی امام احمد نا چې قال ابن عيينه سفيان ابن عيينه ویلی لم يسمع عبد الكريم من حسان ابن بلال عبد الكريم چې کوم دی د حسان ابن بلال نه دی اوریدلی حدیث د تخلیل ته نه دی اوریدلی دا څه شو منقطع شو الکه به پوښي کې به پوښ قبضی نه چې ګیره کمای دا فاسق دی او فاسق اذان صحیح دی اعاده نه ده پکا فاسق اذان کولې شي دی وخت کې فاسق شهادت هم دی وخت کې صحیح دی په خوا خبرې دي چې فاسق شهادت نه قبلي اوس مولیان هم فاسقان دي تاسو په خدای یقینو کې فاسق چاته وای فاسق به جانای چې ګناي کبیره کوي مولیان ګوین کبیره نه کوي دروغ وای غیبت کوي حسد کوي اوس گزاره پکار ده چې اذان یو کو ورته و دی ویل چې دوباره یو کې خدان لري جګړه وکړه لک نو ګورئ کم ځای دی دا دیم روایت هم صحیح نه دی انقطاع ده پکې دا د عثمان رضی الله عنه روایت دا بل بقال حدثنا ابن موسى قال ابن الرزاق عن اسرائيل عامر بن شقيق عن ابي وائل عن عثمان بن عفان النبي زم كان يخلل لحيته نبی اسلام به ګیره خلال کا عثمان وای قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقال محمد ابن اسماعيل اصل کې دې کې دا حدیث هم ضعیف دی ورځکه دې کې عامر ابن شقیق دی دا ضعیف دی اگر چې امام ترمذی دې ته حسن صحیح دی خو جمهور محدثین دې ته صحیح نه وایي عامر ابن شقیق د وجنه او محمد ابن صح حسین په دې باب کې حدیث عامر ابن شقیق عن ابي وائل دا عامر ابن شقیق د بخاری او د ترمذی شرایط سره برابر دی خو جمهور ضعیف وای عن عثمان وقال بهذا اكثر اهل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد او تخليل اللحيه تخليل اللحيه جائز غني وبه يقول الشافعي وقال احمد ان صح عن التخليل امام احمد وای که بهره کې تخلیل پاتې شو په هو جائز نو خیر دی جائز دی وقال اسحاق وای اسحاق ابن راهوی د اهل حدیث دغه ظاهری دی اهل ظواهر امام دی ان ترکو ناسیان کپهیرت پات شخیر دی متأولا یی تاویل کاو اجزو خیر دی کا و ان ترکو عامدن عاده او که قصدن خلال د لهیه پر خود نو خیر نه دی بیا به دوباره او دس کای د پنځ تخلیل واجب دی درېما مساله د تخلیل لهیه حکم دایمه ثلاثه د امام ابو یوسف سے پنځ باندې تخلیل د لهیه دا سنت اسحاق ابن راهوی پنځ باندې تخلیل د لحیه واجب دی او د امام ابو حنیفه او د امام محمد سے پنځ باندې تخلیل د لحیه دا مندوب دی څه شه دی مندوب دی نو د ادب دی ادب څه ته وایي ما يحمد فاعله ولا يذم فاعله تارکه کون کې خ غنل کیږي او پر خودن کې بد نه غنل کیږي کچاو کو
هغه ښه کار وکړو که چا ونه کړو هغه ته خلک بد نه وایي دې ته ادب وایي ادب د مندوب نه د مستحب نه ټیټه درجه ده که چا وکړو ادب یې وکړو احناف دا اسحاق بن راهوی چې وایي چې دا واجب دی کان یخلل لحیته کان یخلل لحیته نبی اسلام به خلال کو منګ وایي د نبی اسلام پیل خدا وجوب باندې دلالت نه کوي چې نبی اسلام کاوه نو داري شي شو واجب بل نبی اسلام کاوه نو سنت هم کې دي شي مستحب هم کې دي شي الکه تاسو په خبر باندې پوه شئ او هغه چې وایي چې سنت دی ائمه ثلاثه ناغه وی حدیثو کې راغلی د عمار ابن یاسر زمونږ احناف وی دا ادب دی او زیات نه زیات د نه دب درجه کې دی دا وی دی دا دی چې تخلیل لحیه باره کې څومره حدیث راغلی دی ټول ضعیف دی اولنې حدیث د چاو د عمار ابن یاسر هغه کې عبدالکریم ابن ابي المخارق ضعیف او دیم عبدالکریم ابن ابي المخارق د سما د حسن ابن بلال نه نو ثابت نه منقطع هم او د دیم روایت کې قتاده عن حسان ابن بلال او د قتاده سمام د حسان ابن بلال نه د ثابته دام ضعیف او دریم روایت د عثمان رضی الله عنه کې عامر ابن شقیق دی هغه ضعیف دی لہذا دا حدیث هم ضعیف شو دیم وجه د زو پیدا ده چې عمار ابن یاسر خلال کاو نو د شاګردانو ناشنا وګاڼه الکه خیال هم دی کنه قلت له تخلل لحيتك ما ورته ویل ته ګیره خلال کې ناشنا تعجب وکړه دا تعجب د دې دلیل دی چې دا صحابه کې رواج نه و که امر مسنون و سنت په نه صحابه ټول کې به رواج دا بیا تعجب نه کوله تاسو خبره باندې پوښتای امر عجیب به نه غړې نزيات ست ثابتي کی مندوب ته ثابتي کی نو خلال لهيه څه ده مندوب دی تاسو په خبره باندې پوښتای نګيري خیال ساتل پاو 10 کې پکا دي سول اول او داسې برابر اول او خلال کول که خلال چا نه پاتې شنو خیر دی خبره باندې پوښتای باب ما جاء في مسح الراس انه يبدا بمقدم الراس الى مؤخره ټیم څنګه دی مسلې وګدي دي مسح د سر مسح پدې کې 15 مسلې دي دوه اتفاقی دي او درې اختلافي دي بس